السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو په دین مایونو مسلمانانو وړنو دا اوس مناظره تر اخره پورې خامخا واورئ. دې کې به د صوفیانو بریلیانو دجل تاسو ته ښکاره چې ډېره مفید بحث دی. د دې مختصر پس منظر دغه دی چې د عید میلاد النبي ورځې را روانې دي، نو هغې په اړه باندې په د وټساپ ګروپونو کې ما څو څیزونه شیر کړل چې په هغې کې دغه بیان و چې عید میلاد النبي د دلایل شرعیه، قرآن، سنت رسول، اجماع امت او قیاس پروسه ناروا او بدعت دی. نو صوفیان په دې باندې ډېره غوسه شول. صوفیان هم چونکې بریلیان دي، د بریلیانو احساس دی، هغې به ډېره غوسه کړل. نو د صوفیانو یو نام نهاد مناظر سید الحنفي په نوم باندې چې ډېر نیغ نیغ کېږي او ځان ته علامه او پته شته نه فهمه علامة القهر والدهر او څه ځان ته نه وایي. او چې کله د زمونږ په شان غریبانان چې ورسره بحث کوي نو مونږ ته دې تعنا راکړي چې تاسو هېڅ حیثیت هم نشته د زما په مخ کې د سرکڼو په شان باندې. خو الحمدلله چې زمونږ ته چېرته هم میدان ته نه دی راغلی، چې چېرته هم خبر شوي دی چې دوی په میدان کې موجوده دي، نو داسې تښتي د میدان نه لکه شیطان چې د اذان اواز واوري څیزونه مکې یو تښتي. حدیث د ابوداود دی. دغه شان د سید الحنفي هم دی. نو هغه ما ته په پرسنل کې میسج وکړو چې تا د عید میلاد النبي باندې رد کړی دی، په دې باندې به زه ورته بحث وکړو. او بیا یې وویله چې ته خو د زما لایق هم نه یې چې ما سره بحث وکړې. بهرحال نو دې کما کال وکړو ما چې زه تا سره په کال باندې خبرې وکړو، ځکه چې د دوی سره په ګروپونو کې چې کله ته بحث کوې نو د سید الحنفي د زمونږ یو ګروپ دی رد بریلیت صوفیت په نام باندې، هغې کې ما ورسره یو ځل په یو موضوع باندې مناظره کوله، دا یې مې باقاعده ایډمن جوړ کړی و. نو دې دا ډوکه وکړله چې کله ما ایډمن جوړ کړو نو د زمونږ چې څومره ایډمنان و هغه د ګروپ نه هغه ایډمنان یې ختم کړل او ګروپ باندې قبضه وکړه. نو د سید الحنفي بریلي دا قبضه ګروپ نه دی. او د دې ګروپونو کې چې کله ورسره مناظرې کوې نو بس هلته چې کله ورته پته ولګي چې دا حقیقت زما مقدر دی نو بیا ستا ریمو کړي د ګروپونو نه. نو ما ورسره کال وکړو او دغه تاسو واورئ، تاسو ته به د دې آډیو نه د دې بحث نه پته ولګېږي چې دې صوفیانو بریلیانو سره سوی د دجل او د دوکې نه هېڅ څه دلیل نشته دی په دې باندې. بس امت ته دوکا ورکوي، عوامو ته مغالطه ورکوي. زه بار بار ورته وایم چې قرآن او حدیث ته راشه او بس دی منطق طرف ته زور کوي، خو هغه منطق هم تاسو بیا وګورئ، هغه منطق هم نه ورځي. الله د دوی په حال باندې رحم وکړي، الله د ورته هدایت نصیب کړي. او دې صوفیانو بریلیانو چې صرف یې غوبل او ډنس اجلاټو په مسجدونو کې زده دي، بل هېڅ نه ورځي. عقل الله ځنې مسلوب کړی دی، ځنې اغوستی دی. الله د دې فتنې نه د امت حفاظت. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سید الحنفي صاحب څنګه ښه؟ الحمدلله. محمد طلحه یم جی. څنګه جی نمبر کټ ما خامخا یا مصروفي یا کاري ته هم خبر نه پوهېږي. ګوره چې د کار نوعیت جدا جدا وي که نه، ما ویلې چې کیدای شي ته په مطالعې باندې مصروف یې نو دومره اوچت که ما ته ووایې چې زه اوزګار نه یم نو زه به بل ټایم درته وکړم. خو ما ویلې چې که ته اوزګار نه یې اوزګار یې په مطالعې باندې مصروف یې نو بل ټایم خو زمونږ هم مطالعه که نه. نو دې صرف دومره راته وویله چې زه اوزګار نه یم اوس فارغه نه یم نو ما بیا دې درته کړی اوس تاري میسج راته وکړو، اوس مې بیا درته وکړو. هغه مسله دا وه چې ما هلته تا سره خبرې کولې په موبایل باندې او ستا رنګونه څنګه یې صدقه دی او الحمدلله حاجي هغه زه څه درته ووایم سید الحنفي صاحب موږ خو دې قدر کوو، الله دې خوشحال ساته. بهرحال انسان دی که نه، نو کله ور خبره کې تیزي راشي. ما اصل خبره چې هغه دا وه چې هغه کلیپونه ما کړي وو، په هغه کلیپونو کې ما هغه اډیو کړې ده چې عید میلاد النبي مروجه په دلایل شرعیه سره ثابت نه دی. نو تاسو وفرمایئ چې که د تاسو خواهش هغه خو بیا به په دې باندې مناظره وکړو، بحث مباحثه به وکړو. نو هغې لپاره ما درته وویله چې زمونږ په ګروپونو باندې اېډ شه، د تاسو ګروپونو کې زه نه اېډ کېږم. زه تا پوهېږم اوس زما او ستاسو خبرې دي منطق خبره ټوکه نه ولې اوس په پرین باندې ما چې په کال باندې خبره وکړو چې عید میلاد النبي باندې تا وویلې چې په دې باندې او که نه اوس زه تا سره یو خبره کوم. ریکارډ خو مې لګولی زما موبایل ریکارډ دی او چې ما لګولی دی، ما خفه کېږم. ګوره که تا د کتابونو د منطق ویلي چې
دا مجموعي منطق ماوا مثال په او خبره کوي دي او د کله د اسلام د صلاحي فواید چې شو ایتازه دې کا دي اواز لږ تفا زهیږي چې اواز په کې تای راځي زه چې لږ هغه جزء حقیقي د جزء اضافي نه ده جزء اضافي نه ده کنه تاسو ته دا د مثلا دا ویلې مې دا الحمدلله دا ویله چې سید جزء حقیقي دی دا ټول تشریح کولان دا وایا مخکې وایا نه ګوره دلته ته خطا شو دا به معنی خطا خو نه نو څنګه خطا شوې ما تاول چې ځکه چې دا ما درته ویل چې زید حقیقي دی زید جزء اضافي نه دی ٹھیک شو دې هم ما مراد د جزء اضافي د نفي نه هم ما نفي اضافي مراد او نفي حقيقي نو مراد ځکه اعتراض وکړه نفي اضافي چاته وي نفي حقيقي چاته وي خو بس دا ته وایي کنه چې زه نه پوهېږم اوس ما په پوهه ښه نه اول په نفي ته په نفي اضافي او په نفي اضافي او په نفي حقيقي ګوره سید الحنفي دې خبرې چې څه کوو ګوره بیا به زما پیسې هم ختم شي میلاد النبي اضافي نه وایي هم په نفي حقیقي سره غلطه ده هم په نفي اضافي سره غلطه ده دویمه ده دغه تقسیم په نفي کې دا بدعي ده نه د کتابونو د منطقو کړي نه په مصطلحاتو د نحاتو کې شته نه په مصطلحاتو د صرفو کې شته او نه په مصطلحاتو د مناطقو هر یو کې سره نه پوهېږي نو ته خپل عقل علاج پکار دي ساته تقسیم بدیهی وي تقسیم تعریف وکړه تقسیم تعریف مې درته وکړو نو بیا به څه کوې او د تقسیم تعریف دې وکړه نو هلته ستا خبره باطله ما دا نه دي درته ویلي چې دا پرېږده دا علمي خبرې پرېږده دا لرې خبرې ورا مضمون منطقه نفي تقسیم الى الاضافي والى الحقيقي دا بدیهي دی په دې باندې ته نو پوهېږې مړه اوس پرې په 2 منټه کې به پوهه کړم خو دا پرېږده واته مسلې ګوره عید میلاد النبي را روان دی الله ته به ته جواب ورکوې زه به هم ورکوم زه دا وایم چې دلایل خبرې پورې راتله ما تا هلته غلطه خبره وکړه چې زید جدید اخلي ته یې نه منګېږه ته پرېږده ما بس میلاد بس زه یاره زه معذرت غواړم ما چې ګوره دا کار دی ګوره زه خپل طالبان هم پازابوم د هغې یوه خبره خطا وکړي چې هغې کې رانیسم بس دا مخکې الله ګوره دا ته داسې نه وه چې ما بحث چې کوم دی منطقو ته بوته اصل یې ستا ذهن دپاره مثال مې درکوو تاسې وویلې چې عید میلاد النبي مروجه د جامع رسول په دې وړو کتابونو د منطقو کې وایي چې زید جزي حقیقي اصل بیا وایي ګوره دا زید چې جزي دی دا جزي مقید که بقیدن دا تیر د راځي لپاره د فایدې د عید میلاد النبي مقید که په مروجه باندې نو مروجه نه مطلب دا دی چې یو بل څیز هم شته چې هغه غیر مروجه دی اوس ما ته ووایه چې عید میلاد النبي مروجه هغه جایز دی که غیر جایز ما داسې نه دي درته ویلي چې عید میلاد النبي مروجه ما درته وویله چې میلاد النبي مروجه ٹھیک شوه هذا ميلاد النبي مروجه هذا پرېږده میلاد النبي غیر مروجه جایز دی عید میلاد دا مطلق ناروا او بدعت دی ٹھیک شوه باقي پاتې شوه میلاد النبي تو جواب درکوم ما خبرې راځي د میلاد ګوره زه تا ته ما وختي ویلې که نه دا ستا خبرې ته محترم راځم ما پرېږدم جناب علي جناب زه میلاد ستا لپاره ځم میلاد فرض عین دی فرض عین دا ورته زه تعریفوم بس نور څه ته وایې اوس زه یوه خبره درته وکړم میلاد فرض دی خلک تښتي وایي سنت دی مستحب دی مندوب دی زه تا ته میلاد فرض زه په دې بحث کوم زما خبرې ته غوږ نه کوې که نه
زما جواب راکې که نه راکې درکوم که نه خو د ستا جواب درکوم هغې ته غوږ ونیسه میلاد النبي مروجه نه غیر مروجه جایز ده که غیر جایز خو زه جواب درکوم که نه ګوره جواب ته انتظار مونږ دا وایو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قول د فعل د تقریرات من جمله هغه څیزونه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات او د سیرت سره ادنا تعلق وي بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډېره اوچته هستي ده د یو ادنا درجې صحابي سره هم چې د یو څیز ادنا تعلق وي هغې تذکره کول دغه هم عبادت دی او اعلی المستحبات دي ټیک شوه په دې کې خو هغه نشته دي مونږ چې دا وایو چې عید میلاد دا په د 12 ربیع الاول باندې چې کوم منو کېږي په دې کې د ورځې تعیین دی د 12 ربیع الاول او دې ته بعض تعیین څه مطلب تعیین چې لږ وضاحت وکړه دې ته دې خو اول ته وخت ونه کنه دې ته به ټولو ته بزو چې تعیین نه څه څه کې راځي علمي راځي علمي څه کې ما ګور علمي څه کې علمي راځي علمي څه کې تعیین څه کوي تعیین متعین کول ته وایي تعیین متعین کول ته وایي او بالکل متعین چې خو بیا صحیح راغی دا خو تاسو تعریف شي د یو قسم تعریف ورته ورانه باندې شي زما خو تاسو ټول باندې هم نه پوهیږي دا د پټي بیا غیر متعین چې خو بیا تعیین د مستقیل د معرفت مستقات موقوف صاحب موري کده دا وایي ګوره چې په د پټي ځاتو باندې څنګه نه پوهیږي او دا ور باندې راځي دور باطل دی ګوره تعیین د موقوف تر متعین پورې دا متعین خبره هم درته وکم چې متعین څه ته وایي نه څه ورته تاسو دا وایي متعین څه پر اعظم کله قدرت څه ورته زما په اعتراف وکړي او یاره زه صاحب اعتراض باندې پوهې ما د تیم تعین چاته وایي چې دا میلاد فرض دی میلاد النبی پر ربیع الاول باندې فرض دی د 12 ربیع الاول باندې چې کوم عید میلاد منو کیږي دا بالکل سوچا بدعت دی بدعت وایي بدعت ګوره دا څه علمي راغی بدعت څه وایي بدعت به زه درته وایم چې خبره پرېښوده تجدید ذاتي سلم خبره پرېښوده او بدعت راغی ګوره بدعت دی علمي څه کوي ګوره ما تاسو علمي او بالکل بدعت تعریف درته وکړم امام ابن کثیر رحمه الله وایي چې هر هغه څیز چې خیر القرون کې نه پښتو نه پیژنم زه عربي تعریف عربي نه درته وکړم او جاوا بس ماته پریږدوا شرع نخبة الفکر نام بتار ویدلی څنګه بیا وایي چې تاسو موږ غواړئ چې څه کوي شرح نخبة الفکر آفرین ګوره داسې لږ ګزاره کوه د دې باندې یوه حاشیه لیکلې ده مولانا عبدالله سونکي رحمه الله ٹھیک شوه په دې حاشیې کې صفحه خو ما ته اوس نه ده یاده خو انشاءالله زه د خپلې حوالې ذمه دار یم ٹھیک شوه یاد نه دا څنګه ذمهواري ګوره په موجوداتو باندې ذمهواري ورته غلطي نه ګوره نه وخت یې ویل چې زما ته نه معلومه اوس دا تناقضات باندې کوم روان دي کنه تناقضات سید الحنفي صاحب تناقضات شو واخو کنه ګوره زه دا دومره درته وایم ګوره په مجهول باندې چې کله ګوره یو شی مجهول هم دی او معلوم هم دی ګوره غلط شي کنه څه غلطه شي استعمال قیاس ته مستحیل نه ثابت دی امام سیوطي وایي چې لیس فيه نفس بل فيه قیاس وایي چې دې کې قیاسات دي او بیا د مجتهد امام سیوطي وایي یستحب لنا اظهار الشکر لمولده صلی الله علیه یستحب لنا نه دي مړه عبارت هم نه درځي یستحب لنا زه تاسو یستحب لا مستحب کوي وایي چې یستحب لنا علمي مسلو کې خبره نه کوي یستحب وایي مستحب ځکه وایي چې د دې فاعل معلومه نه دی چې فاعل معلومه نه نو هغه مجهول راځي یستحب راځي فاعل څوک دی یستحب او اظهار الشکر مستحب دی نائب فاعل دی هغه نائب فاعل دی نه غلط دی یستحب مستحب لنا مثل اظهار الشکر او یستحب مستحب کې سید الحنفي صاحب زما پر نه زما په عبارت کې معلوم دي تاسو عبارت کې معلوم نه دي کوم عبارت کې فاعل معلوم نه راولای دا عبارت کې فاعل نه معلوم سید الحنفي صاحب خبره واوره تاسو مغالطین سره وکړه چې په استحباب منه کوي چې اچھا سمجھنا اچھا جاننا
نه اردو باندې کې اردو باندې کې این چې پر متعلم تلاړه دور دی دا کوم پر خو بلیابي ته دا ترجمه لیکل ده د استحباب اوس دا اچھا دا ولې نه ټول مجبور ویل نه کوم دا وایي چې مجبور وایي يستحب مجبور وایي ولا خپل جهالت دي ته وایي چې جهل مرکب دې ته جهل مرکب دی او زړی ته خپل جهالت هم پټل یا خپل جهالت هم جاهل نه جهل مقام دی او دا مرکب معین الاصول کې وګوره معین الاصول کې معین الاصول دا قاعده ذکر کړی دا چې په فقه کتابونو کې د کومو افعال او اسماء مجهول استعمالېږي مشتقات مجهول استعمالېږي هغه افعال هم مجهول استعمالېږي لکه مستحب د اسم ظرف اسم مفعول دی د اسم مفعول دی مجهول استعمال شوی دی نو دا څه مطلب دی یا سید يستحب تستقم على جميع كتاب يستحبك باوجه ابو بيانه كنا ورترجم بلا مرتب انا كنا نو بالکل سید الحنفی سے بتاو ویل چې واکه دا یو صفت چې غلطی تسلیموما ٹھیک ہے بالکل ده يستحب تستقم على جميع كتاب يستحب ويستحب او ما ته ګوره يستحب زکه وای چامخ کې کوم ذکر شوی دی هغه نائب فاعل دی فاعل معلوم نه دی نو فاعل چې معلوم نه دی فاعل ذکر شوی نه کنه رسو دا يستحب فاعل ثم ما ثابت کړو به تر ومنه ما اته په غلطه باندې لګیا يستحب لنا مستعمل بالمطاع اظهار الشكر لمولده اظهار الشكر دا فاعل لپاره د صحابه يستحق او په يستحب او مستحب کړي چې موږ څه مستحب کړی او کنه باندې وړي باندې وای نو ته وای چې فاعل مان چې دې موږ باندې څه وکړي خاص بندا اظهار الشكر مستحب دی په غلطه باندې ته ولاړې کنه نو هغه مولا چې گمراه شي هغه بدل دی هغه په غلطه هم درته ثابتې لکه څه چې غلطه باندې قاعده معین الاصول وای څنګه دې قاعده څنګه عربی کې وای ان شاء الله قاعده د معین الاصول دغه ده چې کوم افعال او اسماء مجهول نه عربي او عربي هم درته ویل نو بیا به ومنه سوال ده فهم ونه کې کولای شي صحیح ده زه درته وایم اگر نو تاسو نو کوم چې معین کوم چې له ولې راځي ورکه په دې نه کوي دا خیر ده یا سید الحنفی سے سم الغرض وای نن په یار هغه ته راځه دا بار ربیع الاول باندې چې میلاد النبی منو کیږي هغه قرآن نه اول خبر سره د یوما وصلی الله علیه وسلم نور ځان فرماو دا تاسو ما د کېد په اول کیږي او څه چې مخالف کیږي د کارون د لپاره فائدې دا کېد مې څه ور سره ولګو دا کېد چې ګوره تعویل چې کله حکم په مقید باندې لګیږي حکم په یو شی چې شی مقید وي نو الته نو حکم د ما کله ویل حکم چې په مقید لګیږي ما نه دی ویل تا نه دی ویل زه درته وایم ګوره کنه تا ویل چې تا د مروجه کې ډول ورته راوځي نو هغه جواب ما درته چې مروجه کې ځکه ورته ولګو چې قاعده اصول الفقه هم ذکر کړی دا او ټول د اصول الفقه کتابونو ذکر کړی دا چې کله حکم په مقید باندې قیدی باندې لګیږي نو قاعده مو وایي نه اعتراضي نه قاعده مو وایي قاعده چې قاعده څنګه ده او کما درته ویلا ما درته ویلا نو څه دی وایي مته خو غوښم نه تیار یو خبره تم مان پریږي راته واپس دا کې دی وای لګولې شابه خو دا کې ما څنګه درته ولګو چې موږ د مطلق میلاد یعنی د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مطلق میلاد سما مطلق میلاد د فرق په فرق دی با پر دې او ښه شابه موږ د مروجه نبی نه مطلق په بیان یې څه د مطلق میلاد د فرق په فرق دی په فرق دی ما تاسو زه اوسې درته وخم چې په دې کې هم سفر نه مطلق میلاد دا مطلق دی او ذات میلاد تا
میلاد مطلق چاته وایي مطلق میلاد چاته وایي لږ فرق وکړه ته په دې فرق باندې نه پوهېږې ما ته صرف دومره ووایي چې زه نه پوهېږم ډېر څه ښیم دا مطلق میلاد دی چې کوم دی دا چې څه معنی دا میلاد مطلق څه فرق مطلق میلاد دی بدائع الفوائد کې امام ابن جوزی په مطلق کې او شی مطلق کې لږ فرقونه ذکر کړي دي او ته دومره دا څه فرق ذکر کړي یو فرق پکې دغه دی چې د عموم خصوص مطلق پکې نسبت دی یو اخص مطلق دی یو اهم مطلق دی بس دا وایه په عربۍ کې وایه هغه فرق هغه کړی دا څنګه کړی یا ما حواله هم درکړه او یو فرق مې هم درته پکې بیان کړ او لږ فرقونه دي پکې نه هغه څنګه تا حواله نه راکړې هذا مطلق میلاد مطلق میلاد دا میلاد مطلق خپله فرق راغلی دی خبره دا وغوډېږي چې ما یو فرق درته وښیو چې عموم خصوص مطلق پکې نسبت دی اوس یو بل فرق ته راته وښیه دا چې ستا اهمیت كم انت فما عشان جوري كتاول جوري جزرها فرقنا تحين ما فرقنا ميلاد مطلق فما عشان جوري تاسو دا هر خبره جواب درکول ویل چې یو فرق پکې وکړو چې ماده تعین ترجمه کوم متعین تر اوکا خبر لازم کړه تعین مستقیم موضوع پر ماده ویل کېږي چې تعریف لفظي په تعریف لفظي او تعریف حقیقي باندې پوهیږي یا تعریف حقیقي باندې پوهیږي لا لا شغل كتاري كاتبي خبر الذي ولا التلفظ كنا في غير ذاك على خبر ده تعريف الشيء بلفظ اشهر دې تعریف لفظي وای ما د تعریف په متعین تعریف نه په متعین تر څو په د تعریف لفظي نه قبیله ده ته په دې باندې اعتراض وکړم ته خدام پته نه چې تعریف حقيقي په دوه قسمه نه ده قرار ذکر معقوله ته چې مخالفه به تواچم چې په دوره ده شي ولا نه او دې سيد الحنفي تيبا زيوا خبر دستار توما تدير على سيد الحنفي تيبا ما تبغون سا تاويل چې دا کوم مغالطه به درته واسو مت ذکر به کوم چې تبا داسې رسي زمانه ما چې تدير علامه تدير لوی شخصیت او تصير دومره د عادت کوم چې دومره عادت سيد الحنفي تيبا ما جواب نه کنه ګور سيد الحنفي سے ما تفقون سا والله الا تعالی چې ما تا سره ذاتی عناد نه دی رستا په ځان نه بهتر ګڼم ځکه چې د اخیری خاتمه د شام پته نه لګي ما ته کومه ما چې کومه اصل خبره ته تا دې فارغ کړې دي رینګ دې تکړې دي هغه خبره تراته چې د میلاد النبی چې د 12 ربیع الاول باندې کیږي د قرآن نه مونږ حکم کړی دی رسول الله په خپل ټول رمضان کې کړی دی نه تاسو یو صحابي کړی دی نه تابعی کړی نه مجتهدین نه تابع دي بس ځان نه یو غوبل سره جوړ کړی دی حاجی زما خبره ده خو خپل هغه کړی ولې بدل زما د باز څخه تر ورسته نه کنه جی دا باز د مغالطه او هر څه د باز هغه څه کومه هغه چې ذرات الله يروي وقت کې نیوي هغه مقصد چې کوم دی اظهار قواوي هغه مقصد حصول قواوي هغه مقصد اسقاط حق وي هغه مقصد استعان د باطل وي او څه چې کنه او هغه بوختان إنا إليه راجعون اوس بوختونه ګوره مالک ولا زما د تر خبره وما تا سره بعد د چې ما ته څه په حدیث رسول الله یو دلیل راته طالبانو سره اقرار کوما مخالفین دي او ویلي چې د مطلق میلاد او د مطلق مطلق یو معنی شو څو کومه ده دا ویلي د مطلق میلاد او د مطلق مطلق دې مطلق معنی شو
ٹھیک شوه زه به دوه مادې ته پکې جوړې کړم ما د هرې خبرې جواب درکړم خو چې ځان ته ته علامه وایې تر اوسه پورې د یوې خبرې جواب وایم چې سید الحنفي صاحب د تا په شان زما شاګردان دي دومره درته وایم د تا په شان ما شاګردان دي والله او بالکل اوس ګوره زه تا ته ګوره سید الحنفي صاحب زه زید او عناد نه کوم ما السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سید الحنفي صاحب څنګه یار شکر دی الله فضل دی مړه خبره به مې در سره ډېره وه چې زمونږ د لمانځه ټیم هم پوره کېږي که نه یار اصل بحث ته به راشو که نه زمونږ موبایل ته د لمانځه ټیم ته به څو منټه دي زمونږ خوا ته هم څو منټه پاتې دي خو زه وایم چې کار تر څه مفید بحث دغه کې که نه کلیپ ما ته نه رالېږي کوم کلیپ دا ما او تاسې خبرې وکړې دا یو شمال هغه زه در لېږم اشنا ولې نه در لېږم تا ته خو بیا اواز در لېږم او دا خبره کوم ده او څه د اصل بحث ته راځې که نه راځې یار نو ته خو راولې که نه خو بیا بحث کوم که نه خو هغه هم زه در لېږم او چې د اوس کوم یو بحث وشي هغه به هم در لېږم که نه ته ولې دومره یارېږې یار نه مطلب هغه چې تاسې هغه کلیپ راولېږئ ډېر لېږم یې والله چې ډېر لېږم یې والله چې من اولې الى اخره ټول چې څومره خبرې در راسره شوي دي ما کې دا عادت نشته دی چې زه په دې ځان کې کوشش کوم ټول به ډېر لېږم انشاءالله ما ته دې څه دې ته مه خفه کېږه خو دې ته راشه چې د قرآن او حدیث دلایل شرعیه 14 عید میلاد النبي ثابت دی که نه دی ثابت زه وایم چې نه دی ثابت تاسو یې کوئ یو دلیل خو ووایه ګوره جی دا میلاد دا خو لفظي بات چې په دې کې کوم چې دا د وخت چې میلاد ښار ته وایي بس او که نه دقه شان څیزونو ته راشه یعنې دقه شان الله میلاد هغه پیدایش ته وایي رسول اکرم صلی الله علیه بالکل د دې نه هم څوک هم انکار نه کوي چې دا پیدایش تذکره کول د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دا پیدایش چې کوم دی دا یو لوی نعمت عظمه دی او بالکل په دې کې هېڅ شک نشته دی او دا خبره ابن عباس مبارک هم کړې ده ابن حجر اسقلاني صاحب هم کړې ده په خپل کتاب کتاب حواله راکړه دا خو څنګه سید الحنفي صاحب څنګه نه ګوره که نه ګوره چې کوم کتاب ته ووایې ما ته دې ویل چې اصل صفحه او اصل عبارت ووایه او ستا ته نه درځي انا لله و انا الیه راجعون دې نه مخکې دې سره 20-21 منټ خبرې وشوه هغه کې به تا ویله چې عربي عبارت ووایه اصل صفحه راته وښایه تا ته ما درته ویلې جی هغه بحث ته مغالطې وو زه تا سره بحثونه درسره کوم نه نو بیا دې کلیپ ورته کړی و چې ما ورته په عید میلاد النبي باندې خبرې وکړو نو خبرې کوم که نه خو بعد به مغالطې وي که نه هغه بحث خو به نه چې کوم علماو سره شوي او بس صحیح ده هغه مغالطې به دې انشاءالله خلکو واوري ښه ولې دې که نه ما دومره درته وویله چې امام ابن حجر قرآن آیت ووایه بفضل الله او بالکل آیت وایه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا د دې لاندې زه چې ته پیش کوم هغه ګوري د هغې نه بعد بیا وایي چې دروغ دي داسې مفسرین پیش کوه چې یو مفسر د دې آیت لاندې لیکلي چې دا آیت نه معلومیږي چې په 12 ربیع الاول باندې عید میلاد النبي منو کول دغه جایز دی یا مستحب دی یا څه دی صحیح ده نه ځکه چې دعوه او د دلیل په منځ کې مطابقت وي همدغه خبره زه تاسو ته کوم او بالکل دا زه چې تاسو کوم حکم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا بالتوفيق مبارك فرمایي ومن تعظيمه عمل المولد اذا لم يكن فيه منكر دا چا لیکلي دي
اسماعیل حقی رحمه الله تفسیر روح البیان په دې کې بعد ربیع الاول شته دی میلاد تا مطلق میلاد په بدعت ویلې وختي انا لله و انا الیه راجعون ما درته ویل چې مطلق عید میلاد او میلاد چې صرف عید نه لري کې نو میلاد مروجه او میلاد مروجه کې د بار میلاد په اول کې ضروري دی میلاد بلکې دا کوم کته چې کل په فضل الله و بذلک ظالم کوم چې منکر ما ته ګوره وای کنه او وقت جنا کنه دې کې وایي چې اذا لم يكن چې په کله هغه منکر نه او منکر دغه دې کنه چې د بارا وانین تعظيمه عمل المولد اذا لم يكن فيه منكر اذا لم يكن فيه اذا لم يكن فيه منكرنا بس صحیح ہے وضع صحیح ہے عرب صحیح ہوا ہے نا او علمی نه یہ عرب ګوره صحیح ہوا ہے ہم په طالبانی کنه یا علمی بات کو بیا د مخکې تعین ولې تاویل تعین منکر دی ان چاته وي بچا تعین سیوسی شریعت مقرر کړی نه یو ټیم هغه کې هغه مقرر دی ها تعین صدر سچ ہے آواز میں کچی گیا نہ کچی ګوره تعین 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 د باب تفعیل نه مصدر دی عین یعین متعین کول او توای مقرر کول او توای مقرر کول الله اکبر رسول طرف مقرر نه او تاسو په هغه کې استحباب غنئ بلکې تاسو ته امر لازم پر عین ویلا ګوره غلط خبر به وکړه اول تحقیق متکول کو موقوف پر معرفه پورې ګوره په معرفه کې متعین راغی متعین کو مستفید معرفت ما په معرفه درته ورسره لفظ مقرر هم استعمال کړه هغه څنګه کو کار نه وکړو ګوره معرفت د معرب موقوف پر ټول د قاعده خبره تا قاعده مو ساده مقرر کوه هو کو چې راکنه قاعده وای عربی کې وای معرفت د مشتقات کو موقوفی پر معرفت د چا پورې عربي او عربي وای هر څه په ګډه وړي د سر کړي زه تاسو تاسو درنه کوم معرفت د مشتقات موقوف ما تاسو مکه عربي کې درته وایم کنه بل تاسو وایم عربي کې درته وایم روح البيان ولا معرفت د مشتقات موقوف روح البيان ولا دكتور ما في مشتقات موقوفات ان كافر وذات وایم لا بل الله وایي قل بفضل الله وبذلك وبرحمته فبذلك فليفرحوا دا آیت خو رسول الله نازل شوی دا غام په بار ربیع الاول میلاد منو کړی دی صحابه او چرته منو کړی دی یو مشترک په ماده کې علامه اسماعیل اکی باندې دا په ماده کې طاقت دی غلط استدلال کوي اسماعیل حقی وایي چې وفيه اذا لم يكن فيه منكر صراحت کې کله په هغه کې منکر نه منکر دی بیا قائم راغی بیا قائم علمي راغی قائم معلوم کوي چې کله مو ته تاسو پیژنه تعین دې ته وایي زه درته کوم کنه ما بار بار ورته وایي دې متعین کول ته معرفت المشتقات موقوفه شاپول ما ته وګورئ معرفت المشتقات موقوفه شاپول نه چې ته وایي چې مشتقات موقوفي مستقمنه باندې ٹھیک ہے ما ته وګورئ لا خبر علمي وبيعك علمي خبر ویلا چې دا تاریخ لفظي کوم او ته په تاریخ لفظي تاریخ لفظي هذا تاریخ لفظي تاریخ لفظي ماشاءالله او دا نه منطقي جوړ کړی دی په دې سيزونو باندې نه پوهیږي ما تعین خبره کوم کاور لازم کاور مقرر کړی عبادت کې باندې صحابهونو نه کړی مشکلین له مقرر کړی تاسو والے مقرر وای دا څه کاری دی څنګه تاسو د څه دا څه حکم ده توکو
وضاحت نه ما تعریف غوښتی وضاحت او په تعریف کې څه فرق وي؟ ته په دې ما وضاحت نه دی غوښتی څه ولې فرق وایي؟ د تعین تعریف دغه دی چې مقرر کول بس نه تعین عربي تعریف دی دا خو د متعین مشتقات موقوفة الى شيء دا ورته وایي سید الحنفي صاحب د مکې د کفارو د عادت اصل د غير امام جلال الدين سيوطي وايي يستحب لنا اظهار الشكر لمولده يستحب لنا الذي يستحب بیا دې غلط ویلی یار تا خو چاته په مدرسې هذا نقض وارد كذا نو بس دې ته وایي چې جهل مرکب عکس کې نقض وارد ندانت وندانت کې ندانت در جهل مرکب ابد الدهر بمعنى لکه ستا په شان باندې بمعنى نه بمعنى دا دغه ما ته وایي چې دې څه نقض دی څوک مارا له څنګه لتی اعلی څنګه زوایم ويستحب لنا اظهار الصبر في يستحب فينا فاعل اظهارا اگر نه فاعل دی لا ما تفكر وارد نه نقض بوارد دی نه ما خو دا جاهلان ول خبرې کوي چې تا کته وایي چې نه ته وایي چې په یفرحو منه دغه کې چې په بار رجل اول باندې میلاد النبي منو کول اول اسم قولو ابن میلاد النبي منو کول سره محبت نه ستما نو د فرح د منه کې ومن تعظیم عمل المولد اذا لم يكن فيه منکرون دلته منکرون کې تنوین د تعمیم لپاره راغلی دی چې په هغه کې هیڅ منکر هم نه وي او په دباره ربیع الاول کې دباره تاریخ متعین کول د منکر تنوین د تعمیم لپاره راغلی دی او تعمیم لپاره راځي او تقلید لپاره هم راځي تعمیم لپاره هم راځي تکفیر لپاره هم راځي او تکفیر لپاره هم راځي تکفیر لپاره هم راځي تعمیم وایي مخالفه ضد راځي سره بالکل یو دا احدهما چې مرتفع شي د بل احد راځي مرته د قران نه د میلاد النبي نه ثابت ول رواني دي ضرورت تاوري منکرون کې ترمیم د تعمیم دی نو تعمیم وایي کله ترمیم د تعمیم نه وي نو تخصیص به وي ځکه یو د دې کله مرتفع شي د اخر باندې نه څنګه یو تاسو کومه ورا دا مغالطه ده په پوهې په تعمیم او په تخصیص کې کوم نسبت زیاده ده دا مغالطه ده په پوهې او ټول په پوهېږم الحمدلله ولې په پوهېږم نو ځان په دغه کار دي عوامو ته مغالطه ورکوي هغه یو د دې ته مرتفع شي بل وړاندې کوم یا رسول قرآن او حدیث اجماع د امت ته ولې ناراضي قیاس د مجتهد ته ولې ناراضي فقه حنفي ته ولې ناراضي لاړ د تفسیر روح البیان د هغه ورته کې لګول چې اذا لم يكن فيه امر منکرون هغه هم ورته کې لګول چې اذا لم يكن فيه منکرون چې هغه کې منکر نه وي تاسو په بار ربيع الاول تاریخ نور ته متعین کړی دی تاسو چې اذا لم يكن فيه منکرون د پیښې نور څه زموږ ورته بس دا خو رستا خپله ورکړې ده که نه دا ولې ورکړې وه ما ځکه ورکړې ده چې دا د کان کې ناقص دپاره اسم مؤخر دی دا په کې کانا نه دی یکون دی یکون دا جهالت والخبرې دي لګې کړي دي چې نو لم یکن د څه نه مستقبل کان نه د مستقبل خبر دا پای نه چې ته نه مقدم کېږي او کبه درته وکړي چې مقدم کېږي د قرآن دلیل درته وښیم او دومره اختلاف پکې شته دي چې مؤخر شي نو هغه عمل ضعیف دی په دې کې زنده‌باد جنازه زنده‌باد ابه چې سره راو زمون تنسو دته ونی وجه زمون جمعه یارا سید الحنفی سے ابن قرآن نه راته ثابت له حدیث نه د دلایل شرعیه هغه تاسو پرې نه غواړم چې په پاک ځای مواله فکر وکړو دا ما تراولې راځي کارونه ما تراولې قسم دې خورلې خپل جهالتونه باندې ښکارا کول بیا پرېږده وای قسم دې خورلې زمون ته زمو چرالم ورته را لګېږي السلام علیکم څنګه ما قسم دې وخورو کنه نه دې لیکم کانه یو چیز هم نه پټاو ما خو صرف دومره اصل هغه صحیح ده زمون نه راځم چې را لګېږي السلام علیکم